دا د جنازې منظر د پی کې 7 ایم پی وقار احمد خان دی چې په ګڼ شمېر پکې خلکو شرکت کړی دی. که تاسو وګورئ نو خلک راځي او خلکو ته ځای هم نه میلاویږي. چونکې تاسو ته دې معلومه وي چې د پی کې 7 ایم پی وقار احمد خان په تېره شوې ورځ په پېښور کې هارټ اټیک ورته شوی و. په علاقه کې دا خبر د ځنګل د اور په شانتي خور شو او خلک ډېر زیات د خفګان اظهار کوي. د جنازې په موقع ډیره زیاته ګڼه ده او تاسو ګورئ چې د هر مکتب فکر خلک پکې شریک دي. تاسو ته دې معلومه وي چې د سوات کشیدګۍ په دوران کې عادي خاندان هم ډیره زیاتې قربانیانې ورکړي دي. دغه په جنازه کې شرکت کوونکی د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي صدر ایمل ولی خان وایي ضرور مې ډېر غمجن وخت دی او غم باید چې په دې کور کې دی خو چې څنګه ټول علم ته پته ده چې د باچا خان بابا یو کور دی یو تړون دی او دا زموږ د کور دغه تړون یو ډېر نر یو ډېر خوش اخلاقه او زه څه ووایم په مرګ خو هر سړی د قدر وړي خو د وقار خان په شانتې شخصیت ډېر کم جوړېږي. یو ملنګ انسان په فکر په سوچ زموږ د ټولو د ورور. نن حقیقت دا ده چې د عوامي نېشنل پارټۍ په هر کور کې غم دی. غم تش سوات کې نه دی، غم په ټوله پښتونخوا کې دی بلکې هر ځای کې کور کې غم دی او دا زموږ د ټولو پښتنو حقیقت دا ده چې نن ډېره دردمنه ورځ وه. مرګ حق دی، هر سړی به ځي خو په داسې عمر بیا داسې ناګهانه د سړي زړه کېږي نه. ګنې موږ یې پېژنو، تاسو وروڼه یې پېژنئ، همدغه شانته شخصیات دي چې د دې ورځو د مرګ حقدار دي چې دا الله وعده کړې ده چې بې تپوسه به انشاءالله خدای بخي او هغه یو داسې شخصیت و چې انشاءالله هغه به خدای بخلي. غم زموږ د ټولو دپاره ډېر دروند دی، غم د دې کور دپاره ډېر دروند دی. فلحال ټول غم کې یو. ما بطور د صدر په پښتونخوا کې د اوو ورځو د سوګ اعلان کړی دی او اختر په سر دی خو په موږ اختر نه دی. د وقار خان په غم کې به موږ ټول ملګري خپل اختر هم باقاعده سادګۍ سره مانځو او هیڅ قسمه داسې اکټیویټیز به نه کوو چې هغې نه د خوشحالي څه داسې اثر راوړي. اووه ورځې به سوګ مناوو، هغې نه پس به بیا ګورو مزید چې بیا عوامي نېشنل پارټي او دا کور مزید څه فیصلې کوي.